معزز السامعين نادى رب كريم عظيم إحسان دي إيه ربنا مهرباني يقومون وتاسو بعد فرمائدا جنني من وتاسي جنري أو نزلوا عراقونا أخبر خبر محبوب مبارك فياد كراجة مكري وطولوا الحمد لله ذکر چی دا سیاسی جلسه ندا دا چاواده ندی دا کویدت ندا دا سبت سندی صرف او صرف دا آغی عظیم پیغمبر مبارک دا آغی غمخار پیغمبر مبارک دا پیدایش دا خوشحالی محفل دی آغا پیغمبر مبارک آغا عظیم ہستے چی آغا اللہ بل دیدار دا دا او اسمان منبرنا مکان دا بلل دی زمون جو ساس دا پارے رب العالمین کا دربار کے ایر جڑاگانی کردی ایر دعاگانی کردی ایر سالونے کردی ننگم تا اللہ دا سعادت را نصیب کو کہ دہاغ عظیم ہستے بیان کی راجم دہاغ عظیم ہستے ومحفل کی راجم کرو الحمدللہ والشکرللہ دادا آغت پر پیغمبر مبارک دا پیدائش دا خوشالے محفل درو جی رب کریم جل جلالہ وقرآن عظیم الشان کے محبوب کریم علیہ السلام تا اعلانا فرمائنی دی ورفعنا لکا ذکرکا ورفعنا لکا ذکرکا اللہ تعالی جل جلالہ محبوب کریم علیہ السلام تا قرآن عظیم الشان کے فرمائنی دی ورفعنا لکا ذکرک محبوب استاد ذکر منگا پورتا کردی دی سبحان اللہ معزز السامعین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک تا اللہ تعالیٰ کو قرآن عظیم کے فرمائنی دی ورفعنا لکا ذکرک اے محبوبہ مستاد پار استاد ذکر اچت کڑے و بلند کڑے دے استاد صفتم بلند کڑے دے محبوب کریم علیہ السلام مبارک تا حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف روڑو مدنی سردار مبارک جبریل علیہ السلام عرض کی اے دا اللہ محبوبہ تاسو تقبل تشتا دے کہ رب کریم ستاسو ذکر سنگا اچت کردے دے محبوب کریم علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام تا فرمائی و جبریل امین علیہ السلام سنگا اللہ دما شان بلند کردے دے الہ کریم جل جلالہ حدیث قدسی ربانی دی اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام فقل مبارک فرمیلی دی محبوب کریمہ اذا ذکرت معیہ محبوبہ چرت چی سمائی یاد و ذکر کی گئی نو التبار سرستا ذکر کی گئی گورے روڑو رب کریم جل جلالہ نخبل ذکر سرا مدنی جانان ذکر ہم برسر یاد کرے دے تاثر ہوگرے کلمہ طیبے کے اول کلمہ حصد وحدانیت تا لا الہ الا اللہ نطیب حصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق بانے دے کلمہ طیبی ذکر کو کہ دا حضور پاک ذکر سر دا محبوب علیہ السلام دا یاد سرا دا اللہ ذکر میں شامل حال دے ذکر فرمائی چی لا الہ الا اللہ دا کلمہ مبارک با اول سر کے دا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت ذکر دے کہ نشت دے لائق دا عبادت نشت دے معبود برحق ما سوا دا اللہ جل جلالہ نو دا اللہ تعالیٰ جل جلالہ دا وحدانیت کلمہ دا اور پسید دے کلمہ دا سشے محمد رسول اللہ ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزز سامعین حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام چکرا ورد دا حضرت آدم علیہ السلام دا پیدائش او دا ولادت با سعادت دا حضرت آدم علیہ السلام
کله شوی دی نو هغه هم د جمعې مبارک په ورځ د حضرت آدم علیه السلام پیدایش شوی دی په دغه ورځ د پیدایش دا د جمعې ورځ به د آدم علیه السلام د پیدایش د ورځ د جمعې په آخري وخت کې آدم علیه السلام پیدا شوی دی دغه شان دی رسول اکرم سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې محبوب کریم علیه السلام الله تعالی پیدا کړی دی دغه وخت کې پیدایش د رسول الله مبارک د جسد اطهر شریف نه دی بلکې د رسول الله مبارک د روحانیت پیدایش ذکر شوی دی په دغه وخت کې د نورانیت د پیدایش ذکر شوی دی د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روحانیت او نورانیت دا د ټولو کائناتو نه مخکې الله تعالی پیدا کړی دی بیا ورپسې حضرت آدم علی نبینا علیه السلام چې په جنت کې اوسېده په دې کې الله تعالی روح واچولو حضرت آدم علیه السلام مبارک چې کله دنیا ته رانزول کېده تشریف یې دنیا ته راوړلو نو حضرت آدم علیه السلام په دغه وخت کې دنیا ته چې راځي مبارک په جنت کې ګرځي جنت کې سیر کوي د جنت پانی ګوري د جنت خیمې ګوري د جنت ونې ګوري د جنت چې دغه باغونه ګوري حضرت آدم علیه السلام مبارک ګوري چې په هره پاڼه باندې لیکلي دي چې محمد صلی الله علیه وسلم حضرت آدم علیہ السلام مبارک کی چې کله الله تعالی روح مبارک واچول او بیا مبارک دنیا ته تشریف راوړو نس د حدیثو کتابونو دا حدیث راوړی دی وی حضرت آدم علیہ السلام چې کله الله ته سوال کوي چې اے پروردگار عالم ما ته عفو کې 300 کال آدم علیہ السلام جاړي به روایت سلوخ کال وجړل د مبارک د توبې د قبولیت اعلان نکېږي حضرت جبریل علیہ السلام راغی او حضور علیہ السلام مبارک آدم علیہ السلام تراغی جبریل علیہ السلام ورتوی اے آدم علیہ السلام ستا توبه چې الله قبلی داغی د پاره یو وسیله ده او هغه وسیله دا ده چې ته سات په برکت د محمد عربی علیہ السلام الله تعالی ته وسیله وګرځوا نو د حضور په خاطر به الله تعالی ته معافی نصیب کړي حضرت آدم علیہ السلام چې کله سوال کوي اے الله ما تعفو کی خاطر د محمد عربی علیہ السلام باندې کله چې د محمد نامه واغستا د الله رحمت په جوش کې راغی آدم علیہ السلام ته فرمایي یا آدم علیہ السلام لم اخلقه ما خلا ترسم پر آدم حضرت محمد عربی علیہ السلام نه پیدا کړي دې تا د کیف عرفت محمدا تاسیک محمد علیہ السلام کو پیجند حضرت آدم علیہ السلام فرمائی یا رب کریمہ اذا نفخت فی من روحک کله چې تا په ما کې روح واچولو فرفعت رأسی الى ساق العرش ما سر اوچت عرش معلا ته مې وکتل فرأیت على ساعة العرش فرأیت على ساق العرش ما د عرش په پردو باندې د عرش په پایو باندې ولیدل مکتوبا چې داسې لیکل شوي دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا کلمه مې په ولیده چې لیکل شوې وه یا رب نو فعلمت زه پوه شوم چې یا الله انک لم تزد اسمه الى اسمک ته د خپل نوم سره د هیچا نامه نه یوځای کې الا احب الخلق مګر د هغه چا نامه د خپل نامې سره یوځای لیکي چې کوم تا ته په مخلوق کې زیات ګران او یا الله زه پوه شوم چې دا تا ته ډېر ګران دی دا تا ته ډېر محبوب دی نو د دې نوم په خاطر ما تا ته سوال وکړو چې اللهم اغفر لي بحق محمد صلی الله علیه وسلم یا الله ما ته بخښنه وکړي په حق د محمد علیه السلام یا آدم فغفرت لك تا ته مې هر څه معاف کړي دي تا ته مې بخښلي دي یا آدم لولاه ما خلقتك که چېرې ما دې نه پیدا کولې نو ما به ته نه پیدا کړې آدم علیه السلام بیا آدم علیه السلام ورته وایي پروردګار عالمه تا د خاطر زه پیدا کړی ما دې بس کله راځي رب کریم ورته فرمایي یا آدم
دا بستا په اولاد کې پیدا کوم دا په آخره زمانه کې را لېږمه د ده دین به تر قیامته پورې قایم وي وهذا حبیبي دا زما محبوب دی و اسمه احمد د ده نوم به په اسمانونو کې احمد وي او په ځمکه کې به نامه محمد وي داسې عظیم پیغمبر دی حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام ته وصیت کوي اے بچیا بریاد ساته زه په جنتونو کې ګرځېدلی ما ما داسې پاڼه نه ده لیدلې ما داسې خیمه نه ده لیدلې مګر په هغې د مدني جانان محمد عربي علیه السلام راغلي دا ګوره الله ته ډېر ګران دی ډېر ډېر درود به پرې وې کله چې حضرت آدم علیه السلام 1500 کاله ده په جنت کې تېر کړي دي ډېر مبارک ګرځي یو ځل ورته فکر پیدا شو چې یا الله زه خو یوازې ما له یو ملګري په جنت کې پکار دی انس او الفت پې غالب شو محبت پې غالب شو ځکه انسان دا ماده او خاصیت لري چې دې خامخا یو انس لري د یو ملګري سره د یو همنشین سره د یو همجن سره رب کریم د قدرتونو مالک دی دې مبارک باندې پرکالی را دی صحیح روایت دی صحیح حدیث دی محمد عربي علیہ السلام مبارک فرمایلی وي د حضرت آدم علیہ السلام د کسې پختې نه هغه پختې چې کومه زړه ته نږدې وه چې ګوري د دغې پختې نه په خپلو قدرتونو هوا بیبي پیدا کړه هوا بیبي جوړه کړله صحیح سالمه بیبي ده اوښه برابره دا نه چې وړه ماشومه بلکې په عمر برابره په جوسه برابره په جسد برابره فرشتو ورته جنتي لباس واچو تاج یې ورله په سر کېښودو حضرت آدم علیه السلام ناست دی چې سترګې غړوي ګوري چې هوا بیبي ناسته ده دی ورسره خبرې کوي دی ورسره ستړي مشي کوي په دغه وخت کې د رب کریم د طرف نه آواز راځي یا آدم اول د دې مهر ادا کا چې دا ستا په نکاح کې راشي نو پس د دې نه به بیا ستا د دې سره لاس ملاولو اجازت میلو شي حضرت آدم علیه السلام عرض کوي پروردګار عالمه د دې مهر خو ما سره نشته جنتونه ستا دي نعمتونه ستا دي هر څه ستا دي ما سره حسن نشته الهه ورته فرمایي ای آدم د دې مهر دا دی چې زما په مدني جانان په نبي آخر الزمان محمد عربي علیه السلام باندې لس کاله دې درود پاک ووایه درود پې ووایې دا د دې مهر دی دا به تا ته رواشي ګورې موږ او تاسې چې دنیا ته راغلي یو موږ او تاسې پیدا شوي یو یا زموږ او ستاسې نه مخکې نور خلک پیدا شوي دي د دې ټولو سبب او منشا دا ذات بابرکت د محمد عربي علیه السلام درود مبارک دی ځکه چې دا نکاح حلاله شوې حضرت حوا بیبي آدم علیه السلام ته په مدني جانان په درود ویلو باندې ده عرض مې دا کو چې دا نه چې مو ته راغلو د هغه ذکر کوو یا د هغه صفت بیانو نه رب کریم ورته قرآن کې اعلان کوي ورفعنا لک ذکرک محبوبه ستا ذکر ما اوچت کړی دی ستا شان ما بلند کړی دی ستا دپاره مې ستا ذکر اوچت کړی دی په جنتونو کې د جانان ذکر جاري دی په اسمانونو کې د جانان ذکر جاري دی په دنیا کې د جانان ذکر جاري دی د فرشتو په ژبو جاري دی د حیواناتو په ژبو جاري دی د انسانانو په ژبو جاري دی د فرشتګانو په ژبه باندې جاري دی په اذان کې د جانان ذکر جاري دی په اقامت کې جاري دی په جمع کې جاري دی په مانځه کې جاري دی سبحان الله وایي چې کله نکاح تړي په هغه وخت کې د مدني جانان ذکر پکې کېږي چې کله بیا بام کې ماشوم پیدا شي نو وخت کې مرتوي وري دنیا ته راغلی خو مدني جانان ته منې پکې محمد رسول الله په دواړو غوږونو کې ورته ووایي چې ګورې د مینې او د محبت معیار د مینې او د محبت مرکز او محور چې دی هغه د مدینې منورې محمد رسول الله مبارک یا الله یا الله او په قبر کې بیا هم د مدني جانان ذکر جاری دی هلته به هله کامیابېږي او هله به خلاصېږي چې آخري سوال د مدینې منورې د یار په باره کې درنه وشي چې ما تقول فی هذا الرجل د دې مبارک سړي په حق کې څه او ته په نر جواب سره ووایې چې هذا محمد رسول الله دا محمد رسول الله مبارک دی خو دا به کله وي دا به هله وي چې په داسې محافلو کې شریک شوي سبحان الله
چې په داسې محفل کې شریک شي نو تا ته به د مدني جانان ذکر را یادېږي یاره دا به یو قسم لا توخه شي یو صادراح به دې شي که قبر کې دې کېږدي نو که اسم ني نو دا خو به فرشتو ته وې چې ما پرېږدی یو ځل د مدني جانان په محکمو کې مې شرکت کړی دی هغه د یادو په محفل کې مې ناسته کړې ده د هغه نوم مې اورېدلی دی د هغه صفت مې اورېدلی دی هغه محمد رسول الله مبارک دی آمنا موږ په ایمان راوړی دی وصدقنا موږ د هغه تصدیق کړی دی جاءنا بالبینات الواضحه موږ د ښکاره دلایل راوړو موږ منلی دی موږ په تصدیق کړی دی تاسو ووایئ موږ هم په مدني جانان ایمان راوړی دی نن هم په تصدیق دی نن هم په باور دی انشاءالله که قبر کې پوښتنه کوي په نر اواز به جواب ورکوي چې زموږ جانان مدني جانان شي اوچته او په نر به وایي چې جانان ستا په یادو په محفل کې راجمع شوي یو دا جانان د یادو محفل دی ځکه چې هغه محفل کې د جانان ذکر ونشي د مدني جانان صفت پکې ونشي هغه څه محفل نه دی هغه څه مجلس نه دی قرآن په اعلان کوي ورفعنا لك ذکرک الله ولا شان بلند کړی دی او موږ ته خوش قسمت شو چې په دې کې موږ هم راجمع چې موږ باندې الله ذکر کوي موږ باندې دا یادګیري کوي د محافل د میلاد شریف مقصد ورونو عمده کوي چې ټول کال خو خیر دی په نورو فکرونو کې تیرې خدای یو میاشت د مدني جانان په یادو کې تیره کا دا یو میاشت په دغه ویښه تېره کا خوبونه مه کوه شاید د قیامت په ورځ باندې تپوس وشي چې یاره چا د حضور پاک په یاد کې په محفل کې ناسته کړې ده ته به په نره باندې پاسې په اوچته غړانګه به پاسې په سینه به لاس دی چې پروردګار عالمه ما هم یو ورځ ستا د مدني جانان په یادو په محفل کې ناسته کړې یاد ساتئ ورو محبوب کریم علیه السلام مبارک فرمایي دا محافل خو د محبت په بنا جوړیږي او دا حدیث دی چې د چا سره مینه وي المرء مع من احب د چا چې چا سره محبت وي دی به په ورځ د محشر باندې د هغه سره په ډله کې پاتېږي سبحان الله تاسو مینه شته که نشته جانان سوی من احبني كان معي في الجنة چاچ ما سره مینه وکړه دا سره به ما سره جنت کې ملګری وي مینه دې ما سره رب نصیب کړي محبوب کریم علیه السلام د صحابو اقوال چا راجمع کړي دي هغه څوک دی مفتی مکه مفتی کعبه د دې نه مخکې ابن حجر هیثمی رحمت الله علیه 10 کاله د مکې معظمي مفتی پاتې شوی دی قاضي پاتې شوی دی هغه یو کتاب لیکلی دی النعمة الكبرى في مولد سيد العالم المولد النبي داس تقریبا په سونو کتابونه په دې لیکلي دي هغه کې یو څو اقوال غوړي دي او شاید چې دومره لوی امام د کعبه هغه به دا خبره په دلیل باندې کړې وي شاید په کشف ورته معلوم وي شاید خوب یې لیدلی وي ولې چې د اولیاء کشف دا حق دی د اولیاء کشف حق دی د اولیاء فراست حق دی ځکه چې محبوب فرمایي ترمذی شریف دا حدیث راوړی دی ابي سعيد خدري راوي دی اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى تاسو د مؤمن د فراست او یریږئ ځکه دې د الله تعالی په نور باندې لیدل کوي هغه فرمایي چې ابوبکر صدیق سره فرمایلی دي من انفق درهما على قراءة مولد النبي صلى الله عليه وسلم صدیق اکبر سے وی چې د حضور په میلاد کې یو روپیا خرج کړلا کان رفیقی فی الجنه وی دا سړی به ما سره په جنت کې ملګری حضرت عمر فاروق سے فرمایي من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فقد احيا الاسلام چې د حضور د میلاد تعظیم وکړو ادب وکړو احترام وکړو په تحقیق سره د اسلام ژوند دی اسلام څنګه ژوند دی کو چې اسلام د چا د برکت نه راغلی دی د حضور د میلاد د برکت نه راغلی دی نو دا اسلام ژوند کول دی او د اسلام بنیاد څه شی دی د الله د محبوب سره مینه سبحان الله بعد بخاری شریف یو حدیث مستلی دی
محبوب کریم علیہ السلام اعلان کی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین تاسو کی با اس یو کس در هغه پورې مؤمن نشي دا لا د پاره د نفي د جنس راغلی دا د سره به مؤمن کا مسلمان نشي مؤمن بنشي حتى اكون احب اليه تر دې چې زه د ډېر محبوب شمه ډېر ګران شمه د مور او پلار د دنا د اولاد د دنا د ښځې او د بچو له ټولو نه ورته زیات ګران شوی دی نو دا محافل د محبت په بنا باندې جوړیږي معزز سامعینو زه د خپلې خبرې په دې ځای باندې بس کومه ځکه چې دا یوه شپه نه ده دا انشاءالله دې شپې دي هر شپه بیل بیل محفل وي موږ هم کوشش کوو چې حاضري پکې وکړو ځکه چې څه پته لګي د شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمت الله علیه یو خبره ده هغه وایي که زه قیامت کې الله ته پیش شمه سبحان الله نو زه به وایم چې الهه ګوره شیخ عبدالحق لوی محدث دی ډېر کتابونه لیکلي دي لوی ولی د الله دی وایي زه به ما سره څه نور څه نشته چې الله ته پیش کړم وایي صرف دا به وایم چې الهه ما خو ځان سره څه نه دي راوړی خو صرف ستا د خپل محبوب په میلاد کې مې شرکت ستا د خپل محبوب په یادو کې راجم شوي یو ځل مې شرکت کړی دی نو موږ هم نور څه نشته دا یو اسرم ده چې یا الله ستا د خپل محبوب په یادو کې دا شپه شوګیره کړې ده نو که یو ساعت پکې قبول شي نو انشاءالله چې دا زموږ او ستاسو لپاره سبب د ډېر لوی کامیابۍ وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین